بچاته ورکوي 8 فروری دا پی ټی آی ته عمران خان. تاسو بچاته ووټ ورکوي عمران خان. چاته خپل ووټ کاست کوي پی ٹی آئی تو آپ کس کو ووٹ دیں گے میں عمران خان. دا یوت پی ٹی آئی ولې خوښوي دومره بس قیدی نمبر 104 زمون خوښ دی. تاسو بچاته ووٹ ورکوي یار پی ٹی آئی. کس کو اپنا ووٹ کاست کریں گے ہم ووٹ صرف عمران خان کو. اور آپ پی ٹی آئی چاته ووٹ ورکوي پی ٹی آئی ده. سر تاسو بچاته ووټ ورکوي زه به ان شاء الله نېشنل د ورکوم. تاسو جی پہلے پی ٹی آئی اوس کنفرم نه دی. تاسو بچاته ووټ ورکوي جماعت اسلامی لا. تاسو بچاته ووټ ورکوي این پی چاته به ووټ کاست کولی د خپل ځان ته یو سر ته عمران خان ودرېږي بل سر ته د ملګري ودرېږي چاته ووټ کاست کوي عمران خان تاسو بچاته ووټ ورکوي زه به عمران خان ته ورکوم. عمران خان تاسو کوي جماعت اسلامی تاسو بچاته ووټ کاست کوي زما ووٹ په د عوامي نېشنل پارټي. تاسو بچاته ووټ کاست کوي زما ووٹ په انشاءاللہ جماعت اسلامی. میں اپنا ووٹ لاٹین کو کاسٹ کروں گا عوامی نیشنل پارٹی کو. چاته ووټ کاست کوي عمران خان ته. ووټ بچاته کاست کی عوامی نیشنل ګوند ته ووټ بچاته کاست کی ووټ خو به ان شاء الله کتاب لا ورکو. تاسو بچاته ووټ ورکوي نیشنل پارټي ته. تاسو عمران خان ته عمران خان تاسو باچا خان نیشنل باچا خان تاسو جی زه به انشاءالله سلطان صلاح الدین ایوب عمران خان. تون کې الیکشن کې بچاته ووټ کاست کوي زه عوامي نېشنل پارټي ته. زما ووٹ د عوامي نېشنل پارټي. زما ووٹ د لالټین. زما ووٹ د سره جنډې. زما ووٹ د لالټین. تاسو جی انشاءالله پی ټی آی. تاسو بچاته ووټ کاست کوي زما ووٹ د خپل قام ووٹ. زما ووٹ د عوامي نېشنل پارټي ووٹ. السلام علیکم تاسو جے 91 نیوز الیکشن سپیشل ګورئ. دی وخت کې زه پېښور یونیورسټۍ کې موجود یم. د یو چې کوم دی د ملک په فیصلو کې او د مستقبل کې یو بهترین او اهم کردار وي. پېښور یونیورسټۍ کې موجود یم. د پېښور سروې موږ تاسو ته ږدو چې راتلونکي الیکشن کې به څوک چاته ووټ ورکوي. د دې یو چې کوم بیانیه ده کوم موقف دی هغه موږ تاسو ته ږدو. څه سټوډنټس سره موجود دي د هغې بیان تاسو ته ږدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے؟ اچھا یہ بتا دیں 8 فروری کو پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے. کس کو ووٹ دیں گے آپ؟ میں تو ابھی کارڈ نہیں بنایا تو اس لیے. اگر آپ کا کارڈ ہوتا تو کس کو دیتے ووٹ پھر؟ تو یہ تو فی الحال میں نے کچھ وہ نہیں کیا ابھی تک کہ نیوز وغیرہ نہیں دیکھتا. اچھا جی آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں عمران خان کو. عمران خان کو. اس کی کوئی خاص وجہ؟ ڈیو ٹو ہیز گڈ پرسنالٹی. گڈ ڈیو ٹو پرسنالٹی. گڈ. اور آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ جی میرا ووٹ بھی عمران خان کو ہے. عمران کو. اور اس کی کوئی خاص وجہ ہے جو آپ عمران کو پسند کرتے ہو؟ بس وجہ ہے نا کیونکہ 90% ملک کے جو ینگ پاپولیشن ہے وہ عمران خان کو ہی سپورٹ کرتی ہے. کوئی ریزن ہوگی عمران کی ایک ہی چیز جو آپ کو زیادہ پسند؟ پرسنالٹی. پرسنالٹی. جی کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہے زیادہ تر عمران خان کو پسند کرتے ہیں. ان کو ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں 8 فروری کو. اور اس کی ایک وجہ ہے اگر آپ ریزن پوچھیں کہ بیکاز آف ہز گڈ پرسنالٹی تو اس وجہ سے اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو آئیے باقی اسٹوڈنٹ سے بھی آپ کو ملاتے ہیں کہ وہ کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. محمد حمزہ. حمزہ ووٹ بچاته ورکوي 8 فروری دا پی ټی آی ته عمران خان. عمران ولې خوښوي تاسو دومره؟ بس ګریټ لیډر دی او چې کوم د نور پارټیانې دي خو بس ټول ملک خوړلې دي او زموږ لیډر سره لګیا ډېر بد هم کېږي ان شاء الله. نو ځکه موږ به ډېر سپورټ کوو خپل. صحیح دی جی. اور تاسو بچاته ووټ ورکوي عمران خان. عمران ستا عمران ولې خوښ دی؟ بس زبردست لیډر دی اور صحیح شو جی. کتونکو نور سټوډنټس هم را سره موجود دي. د هغې چې کومه بیانیه ده او څه موقف دی هغه هم زه تاسو ته ږدم سکرین باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو څه نوم څه دی؟ علیان احمد. دا راته وایي 8 فروری باندې کوم الیکشن کیدونکی چاته ووټ ورکوي؟ پی ټی آئی. پی ټی آئی ته ولې دا یوت پی ټی آئی ولې خوښوي دومره؟ بس قیدی نمبر 104 زمون خوښ دی. هغې خاص وجه څه ده؟ یو خو پرایم منسټر چې زمونږ هغه ینګ او لږ انرجیټک دی او دا دی چې هغې موټیف چې دی هغه ډېر ښه دی. صحیح شو. تاسو به چاته ووټ ورکوي؟ یار پی ټی آئی آف کورس. ته ولې پی ټی آئی ولې خوښوي؟ کم سے کم عمران خان سره هغه موټیویشن شته هغه سکل ورسره شته خبرو هغه چې کم سے کم خپله خبره خو کلیر کولی شي که نه زموږ دپاره یوت دپاره هغه ورک یې چې کم کړی. دا نورې پارټیانې کې څوک پسندیده لیډر شته؟ نو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 8 فروری باندې الیکشن کیدونکي د پاکستان کې چاته ووټ ورکوي؟ پی ټی آی ده. پی ټی آئی ولې خوښوي دومره؟ پی ټی آی یو نظریه ده هغه نظریه چې کوم ډېر فرست نه هغې چې کوم سویلي دي هغې باندې اوس هم ولاړ دي. دې د وجې زموږ هغې دپاره ووټ دی. ٹھیک شو. عمران خان کې داسې څه دي چې په بل لیډر کې نشته؟ عمران خان کې ډېرې کوالټیز دي. نو که اوس دا ته ایکسپلین کوم ټایم به تاسو سره هم کوي موږ سره خو دا دی چې هغې کوم دی لکه د ملک په سطح باندې چې هغې څومره هم کارونه مخکې هم کړي دي یا اوس هم چې څومره کوي پوه شو نو هغې دپاره بیسټ لیډر اپشن هغه دی. ٹھیک شو. سر تاسو به چاته ووټ ورکوي؟ زه به ان شاء الله نېشنل د ورکوم. ایمل ولی خان ته. ایمل د ورکوي ان شاء الله.
او تاسو عمل مطلب خو خوي عمل د ابا وجداد نه مونږ خوښو جی د باچا خان نه مونږ خوښو نو ووټ په ان شاء الله دواړه وټونه باچا خانی په کار ده. باچا خانی بالکل پکار زبردست کتونکو دا کتلې شي چې مطلب د مختلف پارټو سره تعلق لرونکي هم په مخونو باندې خندا لري یو کپ چیس کی په ټیبل باندې ناسي دې ته د برداشت لیول وي او دا په کار ده چې دا موږ پروموټ کو موږ دغه پارټو لپاره یو بل سره دښمنی ونه کو کینه بغض ونه ساتو الیکشن پارټي انتخاب د خپل ځبانه خورورولي په خپل ځبانه تاسو به چاته وټ ورکوي پی ټی آی ته ووټ پی ورکړ ټی آی ولې خو خوي ملټیپل ریزن دی خو یا عمران خان آنست لیډر دی ځکه تاسو جی پہلے پی ٹی آئی اوس کنفرم نه دی تاسو به چاته وټ ورکوي این پی ان پی خو خوي تاسو او جی امریډ د زمونږ ها مطلب دا شی د ټیم کې سکرین باندې ګوري اے ان پی پی ټی آی اور ابل چې کوم دی نیوټرل دی سر تاسو را مخکې شي تاسو به چاته وټ ورکوي جماعت اسلامی لا تاسو جماعت اسلامي ماشاءالله جماعت اسلامي پکې را پیدا شوله باقي پکې پاتې شو بس جمعیت علماء اسلام پکې پاتې شو دا نور چې کوم پارټي مطلب دا چې نون لیگ او دغه پیپل دلته کې بالکل جی بالکل نه د هر یو پارټي خپل سپورټران ډیر دي خو درجه خپل نظریه د څوک هغه کوي پیپل هم ډیر دي نېشنل هم ډیر دي مسلم لیگ هم ماشاءالله ډیر دي پی ټی آی هر یو چې کم دی هر یو سترنث خپل دی نو دا خو چې تاسو موږ کم تاسو کو نو پای په نسبت تاسو ځان شي ویلي هر یو هغه ډیر زیات غدي ډیره مهرباني جی په خیر د الیکشنو کې او چې څوک ولاړ دي هر چا د خپل امید او کامیابی د وخت ورکړي ډیره شکریا کتونکو تاسو ګوره پېښور یونیورسيټي چې کوم یوت نوجوانان دي هغه راتلونکي الیکشن کې چاته اوټ کاس کول غواړي دغه سي نور سټوډنټس دغه بیان او دغه رائے هم بتاوس ته خصوصي پروګرام کې راځي ما تاسو نوم سره رضا دا راته وایي راتلونکي الیکشن کې بچا ته خپل اوټ کاس کوي پی ټی آی ته تاسو پی ټی آی ولې دومره خوښوي ځکه چې عمران خان دی وکه اور عمران خان څه خاصیت دی داسې ځکه چې هغه کرپشن نه کوي ډېر ښه لیډر دی زموږ دپاره ثابت شوی دی اوسه پورې لکه چې عقل نه راغلی دی نو لکه زموږ دپاره چې کوم دی ډېر زیات ترقي کولو کوشش کړی دی خو انفارچونیټلی چا پرې نه ښود ورته خو که پرېښی و نو ډېر څه به یې کړي و نور هم چې څومره یې لکه اوسه پورې کړي دي که نه صحیح شو ډېره مهرباني ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایي چې 8 فروری باندې کوم الیکشن کیدونکی دی پاکستان کې اوټ په چاته کاس کوي اوټ خو چې کوم یو پاس کېږي بس هغه نه به ایکسپیکټیشن کو چې پاکستان لکه یو نوی هغه ته راولي تاسو خپل اوټ چاته ورکوي فی الحال خو څه نه شو ویلی اوټ دي شته او لاست ټایم دې چاته ورکړو لاست ټایم دې پرې جوړ شو فرست ټایم دې نو چاته ورکول غواړي څه ډیسایډ کړي یاره ورکول به چاته نه غواړم ځکه چې الریډي پاکستان 2 لاس خراب شوی دی نو تاسو به چاته اوټ ورکوي هغې له به ورکوي چې هغه نام اخیستل باندې پابندي ده څوک عمران خان جی تاسو هغه پیژنئ بالکل عمران خان ولې خوښوي تاسو دومره بس هغه داسې دی چې هغه یو انټرنیشنل لیډر دی او هغه چې کوم دی یو خپل هغه چې کوم هغه سره پالیسي دی هغه چې کوم سټیپ اخلي که نه هغه د غریبو خلکو لپاره دی عمران خان کې داسې څه دي چې باقي پارټي لیډرس کې نشته اول خو دا چې هغه ایمانداره دی صحیح دی دوم دا چې هغه په انټرنیشنل لیول باندې چې کومې خبرې کوي هغه خلک اوري د خلک کینی د خبل خلک چې کوم دی که نه هغه اوري او دریم دا چې هغه سوشل ورکر دی هغه کې چې کوم هغه وخت یاد دی چې هغه غریبو خلکو لپاره کار کوي صحیح شو ډېره مهرباني کتونکو دا د یوت بیان دی چې تاسو اوري څه ملګري نور هم ناستي دوی سره به خبرې اترې کوم دوی خو چیس کې چې ورته ناستي خو مختصر ستاسو رایې باخلم ستاسو چې کوم دی اوټ دي شته دی ووټ خو نشته سینه سي ها که لیټ سپوز اوټ دی وی سینه سي دي سازه وینو چاته به دې اوټ کاس کولی چاته خپل ځان ته ته منتخب نماینده نه کنه ځان ته څنګه ان شاء الله راتلونکي وخت کې به دا خپل ودرېدل غواړي الیکشن ته زبردست که یو سر ته عمران خان ودرېږي بل سر ته د ملګري ودرېږي چاته ووټ کاس کوي عمران خان ته ملګري پرېږدي لکه خفه دي شي خفه دي شي ملګري ګوره ښه تاسو به چاته ووټ کاس کوئ یاره ووټ خو زما پرسنلي زموږ کوم کپتان دی که نه عمران خان صاحب ته نو بس هغې ووټ حقدار دی او هغې ته به ورکوو انشاءالله عمران خان خو جیل کې دی هغه نورو کارکنانو ته به ورکوي نمایندګانو ته یاره بس که هر څوک ولاړ دي د هغې پارټي کس دی نو ورکوو انشاءالله او که عمران خان نواز شریف ودرېږي بیا هغه ته ورکوي ووټ نو یاره نه هغې خو بیا ډېر ډفرنس وي که نه نو هغې له هم نه ورکوو نواز شریف ته خو ځکه چې هغې ټول ملک تباه کړی دی چې عمران خان یې ودرېږي چې زما نماینده دی په الیکشن کې څه کېږي په شیخ رشید پسې به څومره خبرې کولې پارټۍ کې ځان سره واخیست نو شیخ رشید ته ووټ ورکوئ نو یاره دا خو کېدی نه شي کپتان بیا هم کپتان کومه خبرې هغه به منو انشاءالله صحیح دی جی تاسو به چاته ووټ ورکوئ زه به عمران خان ته ورکوم عمران خان ولې خوښوې دومره عمران خان ملک دپاره ډېر بیسټ دی او مخکې راتلونکي فیوچر دپاره هم هغه څه کولی شي نو دې وجې موږ ته هغې ته ووټ ورکوو زبردست تاسو جی زمونږ دغه نشته ووټ نشته چې اوټ دی وی چاته به کاس کولی
عمران خان. عمران خان. تاسو ور نشته د چې وینو چاته به ووټ ورکوئ؟ جماعت اسلامي. جماعت اسلامي ته جماعت اسلامي په ګرا پیدا شوه. تاسو به چې چاته ووټ ورکوئ؟ نشته خیر عمران خان تم چې ووټ به عمران خان ته. بالکل بالکل. الله دې وکړي چې دې ځوانانو موټ ساسي او یو پارټي انتخاب وکړي، چونکې اوټ چې کم دی دا د جمهوریت حسن دی، ښایست دی، او اوټ کاس کول چې کم دی دا د جمهوریت مضبوطیا ده. نو کوشش وکړئ ښه خلک سلیکټ کړئ، خو اوټ چې کم دی ایټ لیست هغه کاس کړئ. نور ملګري را سره موجود دي، سینیئر دي سره خبرې کومه. السلام علیکم. څنګه تاسو ښه؟ ټاک تاسو څنګه؟ ملګرو خبره کوله پی ټی آی په کې ډېر یاد یو ټیم نشته، کو ساشي نو پی ټی آی ته ورکو یو کس پکې جماعت اسلامي عمران. تاسو به چاته ووټ کاس کوئ؟ زه خو خپل زما ووټ په د عوامي نېشنل پارټۍ. هغې وجه دا ده چې مونږ دا زموږ صوبه چې ده دا ډېره پسمانده پاتې شوې ده. د 18 ترمیم په شکل کې په 2010 کې دلته مونږ ته صوبایي خودمختاري ملو شوه، د صوبې ته شناخت ملو شو، او په هغې وجه دا ده چې په دې صوبه کې د تعلیمي یو نظام یو جال خور شو، یونیورسټیز جوړ شو. 18 ترمیم چې کوم چا انټروډیوس کړه؟ د پیپلز پارټۍ حکومت و، د ان پی او پیپلز پارټۍ کولیشن حکومت و، زرداری پریزیډنټ و یوسف رضا ګیلاني، او خو د هغې ډرافټ تیارولو کې د ان پی حاجي عدیل او د پیپلز پارټۍ رضا رباني، اعتزاز حسن دی یو مین کردار ادا کړو. صحیح ده جی، ډېره مهرباني، ډېره مننه. سر تاسو به چاته ووټ کاس کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما ووټ په انشاءالله جماعت اسلامي د صادق سړي وي، د امین سړي وي. د کومنګ وګورو 2018 کې د تبدیلی په نوم باندې یو لهر راغی کیپی ته ټول پاکستان ته، هغې ډېر زیات نقصان پاکستان ته ورکو. نن زمونږ صوبه 10 کاله پی ټی آی حکومت وکړو، 900 ارب روپۍ په قرض کې د صوبه زمونږ ټول پاکستاني نظام تباہ برباد کو. په پاکستان کې 3 خاندانونه دي چې هغه په سیاست باندې قابض دي، بل سړی صادق امین مخې ته نه راپرېږدي. نو انشاءالله زما ووټ په د حق کې، زما ووټ په د صحیح سړي. اوکې، ډېره مهرباني. کتونکو تاسو کتلی شي نور ملګري هم را سره موجود دي، دې سره هم خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے، تو آپ کس کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے؟ میں اپنا ووٹ لاٹین کو کاسٹ کروں گا، عوامی نیشنل پارٹی کو، کیونکہ اس میں ہماری پختون ہے. جی جی خا لاټین ولې خوښوئ دومره؟ لاټین کا موږ درته وګورو 2008 نه واله 2013 پورې دلته ګورنمنټونه هغه دلته کې د دې صوبې لا یو 9 یونیورسټیانې ورکړي دي، او دې صوبې لا 74 کالجونه ورکړي دي، دې صوبې 13 عیني ترمیم راوستې دي، صوبې خپل شناخت ورکړي دي، نوم یې ورکړي دي. تر 47 نه واله 2008 پورې په دغه صوبې کې 9 یونیورسټیانې وي، دینه پس 9 یونیورسټیانې دغه نورې جوړې کړې. ایمل ولید ته چې عمران خان له ووټ ورکړي بیا به څه کوي؟ عمران خان څه نظریه نشته. ایمل ولی خو امپاسبل چې دا خبره کولی چې هغه دا په میډیا باندې ویلی چې ما چا سره سیټ ایڈجسټمنټ کیږي. هو د ان پی څه نظریه ده؟ ام پی نظریه مطلب عدم تشدد فلسفه دی، او عدم تشدد پېښور های کورټ کې ثابت شي. بیا دلته کې ولی خانم وایي که نه وي کږه خوله په سوک سمیږي. وی لیونی کله چې سپی در پسې شي که نه ولی خان وایي نه هغه وي په صورتونو په دغه نه دغه کړي، هغسې کاڼې ته به لاس کړي، چې کاڼې ته به لاس وکړي نو هغه به پوه شي، هغه به نه لرې ځي. نو باید نو ولی خان فلسفه موږ سره شته، سیاست. او ولی خان چې خپل کتاب کې د عبدالغفار کیسه کړې دی کتلی؟ جی جی کومه کیسه؟ عدم برداشت والا چې کومه کیسه ما خو تاسو ته ولی خان خدا ډیره مهرباني. اصل کې موږ د سره ډیبیټ نه کوو، دا زموږ ملګری ځوان دي د خپل رائے چې کوم د اظهار وکړو، او دا د بنیادی حق ته چې کومه پارټي ته ورکوي، بیا باقي دا ډیبیټ چې کوم پارټي خله کوم پارټي حق نه غټ سړی شي. ډیره مننه، خوشاله ډیره مننه. بل یو ملګری هم را سره موجود دی، بالکل تابعدار ولاړ دی، خدای دې خیر وکړي چې پی ټی آی والا خو نه دی. اوټ په چاته کاسټ کې؟ عوامي نیشنل ګوند ته. عوامي نیشنل ګوند تاسو فیملی والا سپورټ کوي، خپل څومره ټایم نه سپورټ کوي؟ ما چې کله مطالعه وکړه نو د مطالعې نه ماته دا پته ولګېده چې پریکټیکل کارونه په منشور باندې عمل عوامي نیشنل ګوند کړی دی. زما نیکه هم خدای خدمتګار و، خو زه هم خدای خدمتګار ځان ته وایم، عوامي نیشنل ګوند سپورټ کوم. ډېره شکریه جی، ډېره مننه. راځئ کتونکو نور سټوډنټس هم راوتل بهر، دې سره هم خبرې کوو. 8 فروری باندې الیکشن کېدونکی د پاکستان کې، اوټ به چاته کاسټ کوي؟ ووټ خو به انشاءالله کتاب له ورکوو. کتاب له ووټ ورکوي؟ ډېر ټایم نه سپورټ کوي؟ نه ډېر ټایم نه، بس مشران راته وي دې له ووټ ورکوي، نور خو هم زړه نه کېږي چې ورکوله، خو بس مشرانو خبره مني او هغې نه مجبوره یو، بس په دې وجه. تاسو به چاته ووټ ورکوئ؟ نیشنل پارټۍ ته. نیشنل پارټي ته تاسو خوښوئ؟ ښه، یو بل ځوان هم را سره موجود دی، تاسو به چاته ووټ کاسټ کوئ؟ زه به بیا بیلټ باکس چې کله وګورم بیا به ډیسایډ کوم.
فلحال اوس نشم لیس دا د څه وجه چې آن د سپاټ به ته ډیسیژن اخلي سپورت چې کله د خلکو منشور وورم خلکو خبرې وورم هغې نه بعد به ډیسایډ کوم اوس خو پکې 2 هفتې پاتې شولې 2 هفتو نه هم کم ټایم صحیح ده زما چې کوم ووټ دی هغه زما کلي کې دی کلی کې دی ښه ټیک صحیح دی کتونکو څه ځوانانو چې کوم دی اوس پورې لا ډیسیژن نه دی اخیستی هغه باندې سپاټ ډیسیژن اخلي او هغې نه بعد به چې کوم دی بیا ووټ کاست کوي نو چا ته ووټ کاست کوئ عمران خان ته عمران خان تاسو عمران خان ته عمران خان تاسو باچا خان نیشنل باچا خان او تاسو جی چا په نوم اغوستو چې پابندي ده جی پابندي ده عمران خان یس عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان اینڈ باچا خان او ما اټس مین چې ان پی چې کوم د باچا خان کوم سپورټر دي سنور ملګری را روان دي د دې رائے چې کوم د هغه هم تاسو ګډ سکرین باندې چې دوی ځوانان چاته ووټ کاست کوي السلام علیکم وعلیکم سلام فروری باندې الیکشن کېدونکي دی چاته ووټ کاست کوي خپل ووټ قیمتي کوي او عوامي نیشنل پارټي چې کومه ده 100 کلن د تاریخ لري هغه له ټول ووټ ورکوي او د 1947 نه د 2008 پورې په پوره ملک کې 9 یونیورسټیانې جوړې شوي د عوامي نیشنل پارټي حکومت چې رالی هغې په خپل د سایکل چې کوم دی 5 سال والا هغې کې 10 یونیورسټیانې جوړې کړې نورې بس بالکل مختصر ډېره مننه تاسو به چاته ووټ ورکوئ بچا خانی په تاسو جی زما ان شاء الله سلطان صلاح الدین ایوب عمران خان سلطان صلاح الدین ایوبی عمران خان تاسو جی ووټ مې نشته دی ووټ دې نشته کوی چاله به درکول ما عوامي نیشنل پارټي عوامي نیشنل پارټي ته کتونکو دا درې څلور مرګري رالل اور دی کې چې کوم د پی ټی ای والا مو ان پی والا پکې خو دا یو قسم ته چې کوم دی هغه یکجهتي تاسو شو کېږي چې مطلب دی یو قسم ته چې کوم دی د مینې اظهار هم کوي او ډفرنٹ پارټیز چې کوم دی هغه هم سپورټ کوي د یوت چې کوم دی ځوانانو یو ټولګی را سره موجود دی تاسو کوم چې دی چاته خپل ووټ کاست کول غواړي السلام علیکم وعلیکم سلام راتلونکي الیکشن کې به چاته ووټ کاست کوئ زه عوامي نیشنل پارټي ته لالټین ته خپل ووټ کاست کول غواړم صحیح شو جی تاسو به چاته کاست کوئ زما ووټ د لالټین دی لاټین یعنی ان پی تاسو جی زما ووټ د عوامي نیشنل پارټي زما ووټ د لالټین ټیک شو یو ګروپ ته ماشاءالله تاسو زما ووټ د سره جنډې زما ووټ د لالټین زبردست ان پی تاسو جی ان شاء الله پی ټی آی ته تاسو مطلب یو 2 3 سلور ان پی اور بیا لاس کې چې کوم د پی ټی آی اور نور سملګری را سره موجود دی غینم تاسو کوم چې غی چاته ووټ کاست کول غواړي ښه دی ملګری نه تاسو کوم چې دی چاته خپل ووټ کاست کول غواړي تاسو به چاته ووټ کاست کوئ زما ووٹ د خپل قام ووٹ زما ووٹ د عوامی نیشنل پارٹی ووٹ پاکستان میں یوتھ کا ایک کردار ہے اور اس میں پشتو اسپیکر اردو اسپیکر سارے لوگ شامل ہیں اچھا آپ کس کو اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے ہم ووٹ صرف عمران خان کو عمران خان 104 آپ عمران خان کو کیوں پسند کرتے اتنا بس ہم عمران خان کو نہیں ایک نظریے کو پسند کرتے ہیں بس ہم اس نظریے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے اچھا اور آپ پی ٹی آئی آپ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں جی ہاں زبردست تو آپ کو کیا پسند ہے پی ٹی آئی میں عمران خان میں جو باقی پارٹیوں والی میں نہیں ہے ایسے ہی عمران خان کو پسند کرتی ہوں اچھا گڈ گیا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہے زیادہ تر وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں چترال سے ہو خیبر پختونخوا سے ہو پنجاب سے ہو جہاں سے بھی ہو وہ زیادہ تر لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسری پارٹیز کے لوگ موجود نہیں این پی کے جماعت اسلامی باقی پارٹیز کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہے یہ نوجوانوں کا ایک رائے ہے جو 8 فروری میں اپنے پسندیدہ پارٹی کو اور اپنے منتخب نمائندے کو وہ ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے